ټولکو څنګه چې موږ ویلي وو چې یاره د پاک ټي وي سپیشل پروګرام دی د لړم چکر او موږ مازدیګر دی راغلي وو. تاسو وینئ چې یاره دلته د خوا او شا د بټخیلې چیک درې د دینزو نه علاوه د پېښور او مردان نه هم خلک دلته چې دی نو چکر له راځي. او اوس خبرو شو چې یاره څه ملګري زموږ راغلي دي د هغوی خواله ورځو د دې علاقې ښایستونه غرونه او بیا د دې ملګرو سره یو څو خبرې وړاندې کوو. سره خپل تعارف وکړئ د کوم ځای نه راغلي یې؟ موږ د مردان نه راغلي یو، دلته فسټ ټایم راغو. خو دی لکه دلته چې کله اور وشي نو پالي نو دا ځای ډېر ښکلي، خو په دې دغه کې راغو هم ښکلی دی. خو مخکې راغلي نه و راغلی، خو د دې صرف اور صرف د روډونو لږه مسله ده، خو دا ښکلي شو، جوړ شو، یو ښه هوټل جوړ شو، سهولیات فراهم شو، نو ډېره به ښه زویم چې لکه د پنجاب هغه سایډونو مري هلته خلک ځي نو بیا به د خیبر پښتونخوا ته ډېر راځي. څنګه خوږو کتونکو لړم دی، ښکلی موسم دی، مازدیګر دی او چکر دی. خو لالا چې دی نو په لاره را روان وو او موږ وی چې یاره د کلي خلکو ته خو څه مسلې دي، ځکه چې یاره سیل کوونکي خلکو خو ووایي چې یاره د لارې مشکلات وو. لالا د کوم ځای لاول راته دا ووایه؟ زه خو د بوډیا خور یم. ښه دا لاندې کلی چې دا لاندې کلی چې دی. او بره چېرته تللي وی؟ بره خو دلته راغلی وم، هلته لږ کار وو، خو دلته کې جوار هم کرلي، جوار تماشې راغلي وو. څنګه لکه دا راته ووایه چې د کلي د ښکلا په حواله باندې به دا ووایو چې یاره ښکلی کلی وطن دی که نه؟ بل خو ډېر ښکلی دی، خو د روډ لاسه ډېر خراب دی. تاسو ته څه مشکلات شته؟ نه موږ ته خو هېڅ نشي، فلحال الله رحم دی، هر څه برابر دي. ښه خو د دې روډ لاسه ډېر مشکلات دی، د دې اوبو په دې سر کې ډېر مشکلات دی. اوبو که نه غټه خبره اوبه نشته. غټه خبره خو د دې سر کې د اوبو ده، غټه خبره. او تاسو لکه دا باراني ځمکې دي، مطلب چې باران ته چې دی نو سترګې دي که نه؟ بالکل نور څه خو نشته، نه نور څه اوبه خو نشته. او بجلي برابر ده؟ بجلي خو برابر ده، خو د اوبو مشکلات ډېر زیات دي. څنګه د دې څنګه علي جي؟ الحمدلله. څنګه د دې چکر نه څه خوند مزه واخیسته؟ یاره چکر خو ښکلی دی او دا علاقه ډېره مزهداره ده او ډېره چې کوم دی خوندوره ده. خو صرف د روډ چې کوم دی دا تکلیف پکې ډېر زیات دی، لږ نه خو ډېر زیات. بلکې دا بارانونه چې شوي دي اوس چې موږ رالو نو روډ ډېر خراب شوی دی. روډ چې کوم دی ډېر زیات خراب شوی دی جي. روډ چې کوم دی ډېر خراب دی او څه چې کوم دی ډېر کډې کډې دی، لکه څه دا نه چې دغه دی کچه دی هغه چې کوم دی بارانونه نه، دا چې کوم دی پوخ شوی دی او چې کوم دی کډې کډې شوی دی. بیا چې مطلب دا دی دغه کوشش نه دی شوی، کوم دی مرمت کړی دی او نه چې کوم دی ردی چې کوم دی څه د چا دا ذمهواري جوړیږي؟ دا ذمهواري چې کوم دا خو د حکومت چې کوم جوړیږي او دې چې کوم دی کم متعلقه ایم پی ای او کم چې کوم دی ایم ان ای هغه له چې کوم دی دا په کار دی چې کوم دی لږ ترجیح ورکړي، دې چې کوم دا سیر تفریح والا خلک راځي دې نه چې کوم دی دا لږ چې په اسانه راځي مشکلات ورته نه او که دا روډونه جوړ شو نو اوس د کلي یو لالا ووایي چې یاره سږ کال په اختر کې ډېر خلک راغلی دی او اوس هم خلک راځي او د هر چا کوشش نو په دې نږدې علاقې کې مطلب چې ډېر نږدې علاقې کې ډېر ښکلې زبردست علاقه ښکلې علاقه ده، بالکل مشکلات شته دي، ښکلې علاقه ده، سرسبز علاقه ده، ښکلې علاقه ده، خو د اوبو چې کوم دی لږ دغه پکې دی او دې له چې کوم دی د رول لږ ترجیح ورکړي. دا موږ په لړم کې اوس موجود یو او یقینا چې دا ډېر زیات ښکلې علاقه ده، ډېره یخه علاقه ده، ډېره زیاته ګرمۍ کې هم دلته داسې موسمي لکه سړی و چې دلته جمي. او زه به دا ووایم چې بدقسمتي دا ده چې د دې باندې د علاقې په دې چې کوم متعلقه ایم پي ای دی یا ایم ان ای یا د علاقې نور مشران دي، کونسلران دي او ډېر تکړه خلک دي او ډېر منډو ترډو والا خلک دي د دې علاقې څونه مشران دي. نو زه وایم چې یا د هغوی غفلت دی یا هغوی دې له توجه نه ورکوي، حالانکې دا داسې یو سپاټ جوړېدی شي چې دویمه ډېره غټه سرمایه دلته راتلی شي، دلته هوټلې د دې بنیادي مسله د دې د روډ ده چې یاره که دا روډ جوړ شي دا تقریبا موږ د 15 کالو نه تقریبا دغه روډ دی او دغه روډ دی. نو د دې روډ دا غټه مسله ده. دویمه دا چې دلته اوبه نه وي، د اوبو ډېر زیات تکلیف دی او حکومت بار بار دغه د عرضې کې دغه کوي دا د ریسټ هاوس هم پرې کوي او دغه کولاوی ریسټ هاوس او نور داسې سیاحت په ډېره زیاته توجه ورکوي، خو بس پته نه لګي چې دې باندې حکومت ولې سترګې پټې دي.
خوږو کتونکو د لړم د چکر او مازدیګر نه تاسو موږ خوندونه اخلو. جانالي سالارزی هم زموږ سره په دې چکر کې شامل دی او اکثر چې دی نو کله کله زموږ د کیمرې نه شاته او دا پروګرامونه ښکلي جوړوي ستاسو دپاره، خو موږ وایو چې یاره بهی فرنټ ته راشه او ته په دې حالاتو په دې اکثر خو چکر راوایي خو څه مشکلات مسلې او څه خوندونه مزه یې شته او که نه جانالي سالارزی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رسا صاحب ډېره مهرباني. یقینا چې لړم ډېر زیات د سیر و تفریح دپاره یو ښکلی ځای دی او ډېر ښایسته دی. دلته کې د ګرمۍ په دې موسم کې هم که لاندې د لړم نه سړی کوشي هلته ډېره زیاته ګرمي ده تر چکدرۍ پورې او دی خو د کوم د غر یخه پورې، خو دلته بره چې راوخېږي نو سړی دا نه محسوسوي چې یاره دلته ګرمۍ موسم شته دی. نو دا موږ ته ډېر نږدې یو د سیر تفریح دپاره یو ډېر ښکلی ځای دی، خو صرف دلته مشکلات د ټولو نه غټ یو خو د روډ دی او بل دلته د اوبو ډېر زیات سوکړه ده. نو که حکومت دې طرف ته لږه توجه ورکړي او دلته د سیاحت په حواله باندې لږ ډیولپمنټ وکړي او دې کې لږ دا ځای لږ ترقي وکړي او دلته ډېر خلک به چکر له راځي. ډېر خلک به چکر له راځي او ډېر داسې ان جی اوز هم دي، سی آر ډي ده وغیره، یو ان ډي پي دغه ان جی اوز هم اکثر په داسې غرونو کې او دې ځایونو کې د اوبو د سکیمونه دا ټینکۍ لګوي. پکار ده چې دلته وکړي، پکار ده چې دې ته راشي نو یو خو به دا ډېره ښکلې او یخه علاقه ده. بیا به د کالام مدین بحرین ته دومره خلک نه ځي او نه مري ته ځي. تر دې دا روډونه ټیپ شو، دلته کې هوټلې جوړې شوې، ریسټ هاوس یې جوړې شوې. اوس خو خلکو ځان له هغه خپل ذاتي د کوم خلکو چې ذاتي ریسټ هاوس یې هغه دلته شته او راشي په هغې خو صرف بیا د هغې دی یو په تعلق راځي. خو که دلته چېرته روډ جوړ شو دې ځای کې د اوبو دا مسله حل شوه نو انشاءالله چې دلته به داسې پرایویټ ریسټ هاوس هم جوړ شي او خلک به چکر له هم راځي، هوټلې به هم راځي او صحت به دلته کې نور هم ترقي وکړي. نو پکار ده چې حکومت دې له لږه توجه هم ورکړي. او مازدیګر دی او مونږ او دا ملګري چې دی نو د چکر نه خوندونه اخلو، خو دوی په موټر سایکلو باندې تلي راغلي دي. نو د دې وطن د دې لړم د ښکلا په حواله به هم خبرې وکړي او آیا دوی په دې لاره راتلل څه مشکلات ورته او جی روډ ډېر کچه دی، مطلب پکار ده چې روډ دغه وکړي د دې څه بندوبست وکړي. تاسو د کوم ځای نه راغلي یې؟ موږ تالاش د تالاش نه په موټر سایکل وو. په موټر سایکل څنګه دا لړم څنګه مطلب دا دی دا خو یو علاقې دی، خو دا که دلته چې سړی راشي او د دې ځای د ښکلا ته او بیا د موسم ته په څه نظر ګورئ؟ ډېر ښکلی دی ځای دی ماشاءالله. بالکل موږ څنګه د دې موسم نه هم څه مزې خوندونه واخیستل؟ ډېر خوند کوي، ډېرې مزې کوي، خو چې بس دا روډ برابر وي یا صحیح دغه وي که نه نو ډېر مزه خوشګوار موسم دی، ښکلی ځای دی، مزهدار موسم. سړی وایي چې بس ناست سړی وایي چې بس ناست وي پکې، ښکلی موسم دی. د پاک ټي وي ګرانو خوږو کتونکو دغه لړمو د لړم مازدیګرو او مونږ غوښتل چې یاره نن تاسو ته د دغه چکر او په دې چکر کې زموږ سره رب نواز ساغر، جانالي سالارزی، احسان الرحمن ساغر او بیا شارحمان په خصوصي توګه شامل وو. تاسو وکتل مونږ خبرې اترې وکړلې. ښکلې علاقه ده، زبردسته علاقه ده او دلته چې دی نو سړی په جون جولای کې هم راشي نو کمبل او بلستن ته زړه کېږي، ځکه چې یاره هر وخت دلته چې دی نو موسم یخ وي او په یخنۍ کې بیا بل شانتي حالات وي. ضرورت د دې خبرې دی چې یاره دغه روډ جوړ کړي شي او بیا خاص کر اوبه دلته د هغې بندوبست وشي نو ماشاءالله خلک چې دی نو هغه به نور هم دلته راځي او دا به د دې علاقې د سیاحت په پیروغ کې چې دی نو یو خصوصي کردار ادا کړي. هم د دې سره د پروګرام قربه محمد رسول الله اجازت غواړي. ښاد آباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.